د سیرت په سلسله کې د معراج واقع بیانې ده. خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله په خپل قدرت سره د مسجد حرام نه بیت المقدس ته او د بیت المقدس نه بیا آسماني دنیا ته ورسول. او کله چې آسماني دنیا ته دننه شو نو د حضرت آدم علیه السلام سره ملاقات شو. حضرت آدم علیه السلام باندې سلام واچولو او حضرت آدم علیه السلام د سلام جواب ورکو، مرحبا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، هر کله دی وی بخیر راغلی دی وی نبی صالح ته او ابن صالح ته، ابن زوی ته وی نبی پیغمبر ته وی. چونکه حضرت آدم علیه السلام ابو البشر دی، د ټولو انسانانو پلار دی، نو ټول انبیاء کرام داغه په اولاد کې راځي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم داغه په اولاد کې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په واقع کې ارشاد فرمایي چې ما ولیدل د حضرت آدم علیه السلام خي طرف ته سیری دي، شکلونه دي، خلق دي، او ګس طرف ته هم خلق دي، او دا خي طرف ته چې کوم خلق دي دا نیکان دي او اصحاب الیمین دي. ګس طرف ته چې کوم سیری دي او خلق دي نو دا بدان دي د امت او اصحاب الشمال دي. دا ګس طرف اصحاب الیمین نه مراد نیکان خلق او اصحاب الشمال نه هغه بدکار خلق چې دنیا کې په ګناهونو په معصیتونو په کفر کې مبتلا. نو حضرت آدم علیه السلام چې کله خي طرف ته وګوري نو او خاندي او خوشاله شي، او حضرت آدم علیه السلام چې کله ګس طرف ته وګوري نو خفه شي او بجړا شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د جبرئیل نه تاسو چې دا ولي، نو ما ته وویل شو چې دا د حضرت آدم علیه السلام په اولاد کې هغه خلق ته د اخی طرف ته کوم نیکان په دې کې انبیاء، صدیقین، شهدا، صالحین، نیکوکار خلق، او په هر دور کې د الله جل شانه د حکم تعمیل کوونکی او په پیغمبر وقت باندې ایمان راوړونکی دي. او دا بس طرف ته کوم خلق دي نو دا د حضرت آدم علیه السلام په اولاد کې مشرکین، کافر، بد کردار، بد اخلاقه، چې د چا کردار ټکنی، اعمال سمنی، عقیده خرابې، دا هغه خلق دي. نو ظاهر ده چې کله یو پلار خپل نیک بچی وویني په هغه باندې په معاشره کې په کور کلي کې د نوم اوچت شي، خلک عزت او قدر کوي د اولاد په وجه، د بچي په وجه خوشحالېږي. او چې کله د یو زوی بد عمل له راشي، چغلای کړي ده، شوکۍ کړي ده، ډاکۍ کړي ده، د چا کور ته اورېدلی، نو دغه پلار یې خفه کېږي په هغې باندې. نو دغسې حضرت آدم علیه السلام دا رستو کوي، دا کولر دا لږ نن رستو بیا به مخکې کوي، ونیسه ورسره پاسه کړه. بس حضرت آدم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام دا غدر ټول انسانان چې څومره د اول نه تر اخره پورې پیدا شوي دي او پیدا کېږي، دا ډول د هغه ذریت دی، د هغه نسل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې نه پس مونږه سماع ثانی دویم آسمان دروان شو، او چې کله هلته ورسېدو آسمان ته، جبرئیل علیه السلام د آسمان دروازه وټکوله. دننه آواز وشو چې څوک؟ وی جبرئیل تا سره څوک دي؟ وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا دننه آواز کېږي چې آیا د پسې خبره تلو د مدعو دی د الله طرف نه؟ دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د الله جل جلاله نظام په کائناتو کې په هغې کې د وخته برابر اونچ نیچ نشته،
او هغه څنګه په حکمتونو سره په نظم سره چلی. زمونږ رب تعالی هغه دومره قوي ذات دی چې هغه اراده وفرمایي نو یو کار کېږي. قرآن کریم کې الله پاک ځای په ځای فرمایي اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. چې کله د یو څیز اراده وکړي هغې ته ووایي چې ته شاه موجود شه، وجود ته راشه، فیکون هغه شی هغسې شي. دا د الله جل شانه د حکمت تقاضا ده. په دې باندې الله جل جلاله ښه پوهېږي چې سره د دې چې هغه اراده وفرمایي نو هغه شی وجود ته راشي. لیکن سره د دې د فرښتو یو نظام الله جل جلاله په اسمانونو کې په ځمکو کې دا مقرر کړی دی، په مختلفو کارونو باندې لګیا دي. نو د اسمان دا روغه دا جدا جدا دي. دویم اسمان کې دغسې خبره وشوه، بیا دروازه خلاصه شوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مونږ دننه شو. دې زمن کې به د بعضې خلکو په ذهن کې دا اشکال راځي، یو پخوا فلسفه وه ساینس او یو نن سبا فلسفه ده او ساینس دی. پخوا فلسفه هغه هم د اسمانونو د وجود په باره کې مختلف سوچونه، او نن سبا فلسفه د اسمان د وجود انکار کوي ساینس. بعضې څیزونه هغه د قرآن پاک مطابق وي او بعضې څیزونه داسې چې د هغې نه انکار کوي. اسمان نشته، د اسمان وجود نشته، دا سیارې دي، نور دی او د هغې نه غیر چاپې سیارې ګرځي او چورلي تابېږي، او بیا دا نظام شمسی دی او ګڼ نظام های شمسیه یعنې د ستورو نظامونه یو ځای شي نو بیا هغې نه کهکشان جوړه شي او اسمان نه داره. حالانکه دغه انسان دغسې جنت هم نه دی لیدلی او دغه انسان دوزخ هم نه دی لیدلی او نه یې ایجاد کړی او دریافت کړی دی. ایجاد خو جدا شی دی، دریافت کړی مونږ دی نه دی چې جنت کوم ځای کې دی، دوزخ کوم ځای کې دی. قرآن آیا دا جنت فرضي شی دی او دا دوزخ فرضي شی دی؟ نو بغیر د دې نه مؤمن نه ګرځي. وبالآخرة هم یوقنون. قرآن کریم کې الله جل جلاله د مؤمنانو صفات چې بیانوي نو په هغې کې یو صفت دا دی چې په آخر باندې ایمان راړي، په ورځ د قیامت باندې ایمان وي، په جنت باندې ایمان وي، په دوزخ باندې ایمان وي، ځکه چې ورځ د قیامت او ورځ د آخر په ډېرو څیزونو باندې مشتمل دی. ورځ د آخر چې د قبرونو نه پاسي، بیا د حشر میدان راځي، بیا حساب کتاب راځي، بیا په پل صراط باندې مرور او تېرېدل راځي، بیا یا جنت دی یا جهنم دی او په هغې کې په جنت کې دایما پاتې کېدل دي. یو سړی په جهاز کې کښېني وګرځي یا به راکټ کې او د هغه تیل چې څومره پورې تللی شي هغې پورې دی لاړ شي او دی وایي چې ما جنت ونه لیدو. نو دا خو د الله جل جلاله وسیع کائنات دی. زمونږ رب ډېر لوی دی او بیا دا یاد ساتئ چې کافر خو که وی نو وی به، خو ای مسلمانه چې ستا په زړه کې د الله جل جلاله د احکام او د وینا په باره کې شک پیدا نه شي. دا یاد ساته که په عقیده کې د شک پیدا شو نو یقین دې پاتې نه شو، او چې یقین لاړو نو مؤمن نه جوړېږي. که یو سړی د آخرت په باره کې شک کوي چې یاره کیدای شي چې وي نو دا مسلمان نه دی. یقین وبالآخرة هم یوقنون. یوقنون لفظ راوړی الله پاک او یؤمنون ایمان کی یقین شامل لے او یوقنون صراحتاً د یقین لپاره استعمالی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، لا ریب فیه په دې قرآن پاک کې هیڅ قسم ریب تردد او شک نشته. د اسمان په باره کې چې قرآن کریم ته وګورئ نو اسمان سره ټول هغه صفات او صیغې استعمال شوي دي چې هغه د یو جرم زی جرم او زی جسم سیز د باره استعمالیږي چې د هغې ټوس وجود. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت، یاد کا هغه وخت چې آسمان کله هغه اوچوي. انفطار جب آسمان پھٹ جائے، انفطار هغې ته ویلی کی چې
پاغه کې چاودي وشي چاودي لکه ځمکه تاسو په خیال کوئ چې کله پس مکه باندې سیلاب راشي او ملې په باندې بروزي او بیا دا غې نه پس په نور لګي نو غټ غټ چاودي پکې جوړ شي نو دیتا فطور ویل کېږي دی چاودو ته او انفطار ویل کېږي کسی چیز کا پھٹ جانا نو پھٹ جانا د فضا د پاره نه استعمالېږي د هوا د پاره ړومبه خو دیتا ضرورت نشته چې وایي الله جل جلاله آسمان شتا آسمان وجود لري قران کریم کې دی بیا د قران کریم آیات په دې باندې دلالت کوي قران کریم کې سوره ملک تاسو روزانه به بعضی افراد وایي د شپې پاغه کې دی تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت څنګه فرق فرجع البصر هل ترى من فطور اسمان ته وګوره نظر واپس کا آیا پدې کې تاسو پټن ویني چاو دې پکې ویني او دراړ پکې ویني چاو دې پکې ویني چې داشته ثم مرجع البصر کرتين ينقلب بیا دوباره بیا د خپل نظر واپس کا اسمان ته وګوره پدې کې چرته چاو دې ویني نو چاو دې هوا خو نه چاو دې کیږي فضا خلا خو نه چاو دې کیږي آسمان وجود شته دغه لپاره د فطور لفظ استعمال شي قرآن کریم کے اللہ پاک فرمائیں اذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا انشقاق ہم دے دوئی چھے کل یو شے اشلی شق یو سیس کے چر جوڑے دل او پا منز بانے چاو دل قرآن کریم کے دا صورت پہ ابتدا کی دا لفظ آسمان نبارہ استعمال شے کسی چیز کا نہ جاننا اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں بن سکتا یو سیس بانے نہ پوئی دل یو سیس نلی دل تو ما امریکا نه دلیدلی امریکا نشته ته حج ته عمرې ته نه تللی خانه کعبه دې نه لیدلې ته خانه کعبه نشته خلک به دې خنې خنې کړي ته وایي چې دې جولا ته وګوره یو څیز چې تا لیدلی نه یا ستا په فهم کې نه راځي هغه د عدم وجود دلیل نه نو که د انسان آلات او نن سبا ټکنالوژي هغه دې ځای ته ونه رسېږي چې اسمان دې ونه پېژني نو دا د هغې د عدم وجود دلیل خو نه دی د الله جل شأنه کائنات وسیع دی بهرحال دا خو ضمناً یو خبر راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دویم آسمان دروازه جبرئیل علیہ السلام وټکول د هر یو انسان د عمل خپل خپل دروازه ده بیا د هر یو انسان د عمل خپل خپل دروازه قرآن کریم کې الله جل شأنه فرمایي چې دای د پاره د آسمان دروازې خلاص نشوي څنګه د آیت واضح ده د آسمان دروازې دای د پاره خلاص نشوي لا تفتح لهم ابواب السماء ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں دا آسمان دروازے پدې باندې د هر انسان عمل کیږي او چې کوم سړی عمل مقبول نی کافر دے مشرک دے د ان جی اوز چلای د رفاهی کارونه کوي د خلکو سره تعاون کوي د په خلکو کې پیسې تقسیموي د آل د نراشه په پاکستان کې د خلکو سره تعاون کوي لا تفتح لهم ابواب السماء دای د پاره د آسمان دروازې نه پرانستې کیږي یعنی د دې عمل مقبول نه دی ځکه چې بنیاد نه دارد خشت اول چون حد مهمار کج تا سوریا مېر ود دیوار کج چې بنیاد نه پورته بابا دې بس باندې کې نو د هر یو انسان د عمل لپاره بیل بیل دروازې دي په آسمان کې د څنګه دي کیفیت الله جل شانه ته معلوم دی او چې کله بیا آخرت ته سړی لاړ شي بیا پته ولګي او دا خو هم مخلوق دی دا آسمان ازمکه مخلوق اسمانونه مخلوق رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم آسمان سره عمره سره مکالمه وشو سو کې جبرئیل تا سره سوکتی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا د پس سوال جواب استولې شوی او دروازه خلاص شو هر یو کس خپل خپل ډیوټي کوي د الله جل شانه په کائناتو کې رشوت نشتا سفارش نه چلی آغا یو شفاعت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځ د قیامت کوي الله جل شانه بعضی زینو کې گنجائش ہے دام د الله په مشیت او په خوخه سره په دنیا کې د سفارش د وجنه یو افسر د سینیر افسر نه په دباو کې راشي دا د فلان کی د طرف نه آرډر راغلی زر کا و د سخت په باندې کوا الته داسې نشته الته الله جل شانه په خپل بعضی کسانو ته
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د جهنم نه بعضې کسان راوباسي. یا الله دا کسان دا به د الله جل شانه په اذن سره ملایکې به بعضې کسان مؤمنان چې ایمان پکې او خو د ګناهونو په وجه جهنم ته تللي وو نو فرښتې به یې د جهنم نه راوباسي. بعضې نیکان خلق اهل علم اولیاء اتقیاء به د بعضې کسانو په باره کې سفارش کوي. د هغې د سفارش په وجه به روز دا ټول الله جل شانه په اذن سره د دې د سفارش په شان نه چې که د خوښه یو که نی خوښه نو شا به دستخط پې کو فورا دا سړی راوباسي. نو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دویم آسمان ته دننه شو. په دویم آسمان کې د عیسی علیه السلام او د یحیی علیه السلام سره ملاقات وشو. زی ورکوي په دویم آسمان کې د یحیی علیه السلام او د عیسی علیه السلام سره ملاقات وشو. عیسی علیه السلام رسته پیغمبر دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې راغلی دی. آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او د بنی اسرائیل رسته پیغمبر عیسی علیه السلام دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما او د عیسی علیه السلام ترمنځ بل پیغمبر نه دی راغلی، بل پیغمبر نه دی راغلی. دا د فطرت زمانه تېره شوي. د عیسی علیه السلام سره یحیی علیه السلام. یحیی علیه السلام پرشته کې د عیسی علیه السلام د ترور زوی دی او انبیا دي. دا انسانان دي ټول، خو الله جل جلاله چې چاته خوښه شي نو هغه پیغمبر جوړ کړي، وحي پرې راشي، جبرئیل علیه السلام راشي، اجتماع جوړ کړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحي کیفیت تاسو ته بیان شوی دی. که خوښه یې وکړه او خوښه د الله جل شانه د طرف نه پرالو. لیکن نبی په خلقو کې هغه باصلاحیت انسان وي چې په صفاتو کې بشري چې کوم صفات دي کمال ته رسېدلي د هغې نه اعلی صفات په بل چا کې نه په هغه زمانه کې. او بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې کوم انساني او بشري کامل صفات موجود نو دا په بل چا کې نه دي تېر شوي. داسې سړی الله جل شانه پیغمبر نه جوړوي چې نو د هغه صفات اعلی وي. یحیی علیه السلام عیسی علیه السلام د ترور زامن دي. دی په یو آسمان کې ولیدل. بعضې حضرات وجم بیانوي په دې آسمانونو کې پیغمبر علیه السلام د ټولو انبیاو سره ملاقات نه دی شوی دی، بعضې سره شوی. دا په څه سره شوی دی؟ بعضې وایي صورت مثالي، بعضې وایي روحاني، او بعضې وایي دغسې لکه څنګه چې په دنیا کې جسم او روح دواړې داسې ملاقات شوی. دا ټول اقوال دي. آدم علیه السلام سره ملاقات وجه بعضې سیرت نگار حضرات دا بیانوي چې آدم علیه السلام د جنت نه، جنت کې الله جل شانه هلته پیدا کو، جنت کې پاتې کېدو، بیا دنیا ته رالو. د یو قسم ته د جنت نه حضرت آدم علیه السلام هجرت کو، دنیا ته رالو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تولد پیدایش مبارک په مکه مکرمه کې شوی دی او د مکې مکرمې نه هجرت کړی مدینې منورې ته. او بادل ناخواسته یعنی طبعی طور سره زړه نه غوښتل، لیکن حکم د الله نو هجرت یې وکړو، قوم پرېښونه. نو حضرت آدم علیه السلام په جنت کې پاتې شوی. ظاهره ده چې د جنت د دنیا ته راتلل چې د لانجو ځای دی. دلته کې طبعي طور سره کله سړی غواړي هو دنیا ته تشریف راوړو. نو چې څنګه آدم علیه السلام د دنیا ته راغلی هجرت یې کړی دی، دغسې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غوښتل د مکې مکرمې نه تللی دی، مدینې منورې ته هجرت کړی. د دې مشابهت د وجې نه آدم علیه السلام سره ملاقات وشو. دویم دا چې آدم علیه السلام د ټولو بشر پلار دی او په واسطو سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اب دی. نو ملاقات یې وشو. حضرت عیسی علیه السلام په دویم آسمان کې او یحیی علیه السلام سره ملاقات. او مناسبت دا دی چې عیسی علیه السلام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې تېر شي متصل. او دویم حضرت عیسی علیه السلام به بیا په دې امت کې راکوزیږي په آخر د دنیا کې چې کله د دنیا وخت ختمیږي دا وخت کې به راکوزیږي. او حضرت عیسی علیه السلام په آسمانونو کې په دغه جسم سره ژوندی دی لکه څنګه چې سړی په دنیا کې پاتې کېږي. دا زمونږ عقیده ده. الله جل جلاله آسمانونو ته خېژولی دی، ژوندی په هغه باندې لا اوسه پورې دا مرګ نه دی راغلی ښه، او دا به پرې راځي. یو سړی هم داسې نشته دی چې مرګ به پرې نه راځي، دا به پرې راځي. خو بیا چې دنیا ته راکوز شي نو دلته به وفات کېږي.
دلته چې کله راشي نو عیسی علیه السلام هغه وخت کې پیغمبر او اوسم پیغمبر دی، رستو بم پیغمبري، خو چې کله راکوز شي نو خپل شریعت طرف ته به دعوت خلکو ته نه ورکوي، شریعت محمدي طرف ته به خلک راغواړي. دا عیب چې په دې باندې عمل کوي. انبیاء نه یاد ساتي نبوت الله پاک اخلي نه شي او ځل ورکي. څومره انبیاء چې د حضرت آدم علیه السلام نه تر اوسه پورې تیر شوي دي، دنیا نه تشریف وړی دی خو نبوت ختم نه دی، شرایع ختمیږي. کوم شریعتونه کوم کتابونه چې په انبیاء راغلي هغه کتاب باندې عمل ختم شي، هغه شریعت باندې عمل ختم شي، ورپسې بل پیغمبر راشي بل شریعت باندې عمل شروع شي. لیکن دا نه ده چې نبوت ختم شو، لکه د دنیا د صدر نه صدارت واغشتی شي او د دنیا د وزیر نه وزارت واغشتی شي، نو د الله جل جلاله چې کوم انبیاء دي د هغوی مرتبه، د هغوی عزت او د هغوی منصب دغسې قایم وي، د هغوی مطابق به د هغه سره سلوک کېږي. نو عیسی علیه السلام به بیا راکوزېږي. نو مناسبت کې په دې لحاظ سره و، نو په دویم آسمان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات د حضرت عیسی علیه السلام سره وشو. عیسی علیه السلام به راځي، دا زمونږ عقیده ده او دا خپل عقیده جوړه کوي. قرآن کریم کې الله جل شانه د عیسی علیه السلام د برخې جوړو امتیازي الفاظو سره تذکره کړې ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د حضرت عیسی علیه السلام د رفع آسمانی تذکره ده، دا زمونږ عقیده ده. بیا دریم آسمان ته هلته حضرت جبرئیل علیه السلام وایي چې دا عیسی علیه السلام دی، په ده باندې سلام واچو. یحیی علیه السلام باندې سلام واچو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سلام واچو او بیا هغوی جواب ورکو او دای اوی په جواب کې مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح. الاخ دلته لفظ استعمال کو، مرحبا دی وی هغه رور ته چې هغه صالح رور دی. پیغمبر چې چاته صالح وای دا لوی اعزاز دی او پیغمبر چې چاته صالح وای دا لوی اعزاز دی. نو صالح معنا نیک، دا الله جل جلاله د حکم تعمیل کوونکی، دا الله خوښ بنده او مرحبا دی وی پیغمبر صالح ته. دلته ملاقات د دې سره وشو، بیا د دلته روان دی وشو دریم آسمان ته. دریم آسمان ته چې ورسېدل دروازه یې وټکوله جبرئیل علیه السلام، هغسې خبرې اترې د فرښتې سره وشوې لکه څنګه چې په دوو آسمانونو کې وي. دروازه خلاصه شوه او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې موږ دریم آسمان ته دننه شو. هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات د یوسف علیه السلام سره وشو. یوسف علیه السلام دا د یعقوب علیه السلام بچی دی. قرآن کریم کې په سورہ یوسف کې پورا صورت الله جل شانه معنون کړی دی د یوسف علیه السلام په نوم باندې او د یوسف علیه السلام قصه چې څنګه الله جل شانه په قرآن پاک کې ذکر کړي، حالانکه قرآن کریم د قصو کتاب نه دی، هغه د الله جل جلاله کلام دی. پاغه کې د عقاید او تذکره ده، پاغه کې د احکام او تذکره ده، پاغه کې د الله جل شانه حکمونه د بندگانو د پارسی د هغه تذکره ده. د انبیاء او تذکره هغه په دې شی چې تاسو د انبیاء په نقش قدم باندې روان شئ او بیا د عبرت لپاره الله پاک د انبیاء د واقعات ټوکړي ځای په ځای ذکر کړي. موسی علیه السلام لوی امت تیر شوی دی په ټولو انبیاءو کې، د دې امت محمدیه نه وړاندې خو د موسی علیه السلام تذکره هم بالتفصیل په یو ځای کې نه ده شوي، ځای په ځای ټوکړي ذکر شوي دي او د هغې نه عبرت، عبر، واقعات، بصائر او د عبرت خبرې سبقونه هغه ته رسته شوي. مفسرین تفاسیر کې ذکر کوي، لیکن د یوسف علیه السلام تذکره الله جل شانه په دې صورت کې کړي ده، هغه اثر نه تر اخره پوری کړي او په هغه کې په هر ځای کې په هر لفظ کې عبرتونه دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دریم آسمان کې د یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو. جبرئیل ما ته وایي چې دا یوسف علیه السلام دی، په ده باندې سلام واچو، په هغه باندې سلام واچول. یوسف علیه السلام جواب ورکړو او دا یې فرمایل مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. یوسف علیه السلام هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره د اخ او د رور لفظ استعمال کو. دا یاد ساتئ، دا سلام چې دی سلام دا تحیه ده. د ملاقات د دوو کسانو په وخت کې ابتدا چې کېږي هغه د سلام نه کېږي.
لومبی چې کله یو مسلمان د بل مسلمان سره ملاویږي هغه سلام په جنت کې سلام په دنیا کې سلام د انبیاء په منځ کې سلام رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلام په باره کې فرمایي زی په احادیثو کې او یو حدیث مبارک کې فرمایي سلم علی من عرفت وعلی من لم تعرف سلام کیا کر اس کو بھی جس کو تو جانتا پہچانتا ہے اور اس کو بھی جس کو تو نہیں پہچانتا آغا چا باندې سلام اچوته چې پیژنې باغ شامه چو چې نه پیژنې نن سبا دا رواج دی چې نه پیژنې نو شاه کی وته اړه حالانکه هغه مسلمان ځکه چې نه پیژنې سلام باچې چې څوک پیژنې او کنه پیژنې خو کافر باندې سلام نشته په ملحد باندې سلام نشته په زنديق باندې سلام نشته او چې ته نه پیژنې ته تاسو کده اهل علم نه چې دا کافر دی دا زنديق دی دا ملحد دی په يهودي باندې سلام نشته په نصراني باندې سلام نشته په دهریه باندې سلام نشته کمیونست باندې په هندو او سکھ باندې سلام نشته په هغه باندې سلام نشته ستا گاونډي گاوند کې پاتې کېږي ګاونډي دی ستړي مشه خچاري دا وته وه چې څنګه د علاقې عرفي سلام به بنا چي ولې د سلام معنا څه ده د سلام معنا دا ده السلام علیک پتا دې سلامتیا وي د الله جل جلاله د طرفنا پتا دې سلامتیا وي او سلامتیا دې ته ویل کېږي چې په دغه حالت باندې اوسې سالم نو چې کله ته هندو ته دهریه ته یهودي ته نصرایي ته قادیانی ته ملحد او زنديق ته کافر ته سلام اچې نو ته هغه لپاره دا وي چې په دغه حالت باندې سالم اوسه نو ته خو د هغه په هندو مت باندې د هغه په سکھ مت باندې خوشحاله د هغه په عیسایت او یهودیت باندې ته خوشحاله تم په لکه راځي نو ته په دې ګناه کې د هغه سره شریکېږي سلام به وانه د سلام معنا دا ده السلام علیکم یا سلام علیک الله جل شانه نظر دی وی بتا باندې ځکه چې سلام د الله پاک نوم دی د الله جل شانه نظر دی وی بتا باندې د الله په نظر کې راشي هندو د پاره دا دعا قران کریم کې الله پاک منع فرمایي ابراهیم علیه السلام خلیل الله دی اولو العزم پیغمبر دی او هغه د پلار د پاره دعا غوښتا د پلار د پاره دعا غوښته د مغفرت او د بخشش الله جل شانه منع وی د مشرک د پاره او ما د مغفرت دعا نه غواړي پیغمبر ته الله جل شانه حکم نازلې بیا ما او شما په کوم شمار کې نو چې کله د الله خدای پاک چا ناراضه کړي کافر الله ناراضه کړي دی مشرک خدای خپه کړي دی يهودي او نصراني خدای خبر کړي دي ته هغه ته دعا کې دعا وته غواړي هغه ته دا دعا کول شي چې الله د شاه په قسمت کې هدایت ویني دي مسلمان یا د هغه په خکار باندې ولیدو مثلا د هندو او کافر او مشرک او يهودي او عیسائی او یو خکارو نو یا الله دې سړی ته هدایت نصیب کې ځکه چې خکارو دا دعا وته کول شي او هغه د پاره دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چا د ښه عمل قدر کړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې په حیات مبارکه کې یو لکو يهودي هغه يهودي الګ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کولو مدینه منوره کې خدمت به کولو د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او يهودي نیاز هغه بیمار شو چې بیمار شو رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کوی فلان کې نه ښکاری دین تاسو اندازه ولګوي چې اسلام په جبر باندې څوک مسلمانانو له نشي کچره دا سی وینو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدل په زور مسلمان کړه ځکه چې خدمت کولو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو یو کو چې هغه نخکاری چې یا رسول الله هغه خو بیمار دی نه جوړ دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې زئی چې تاسو ته لاړ د کافر خدمت کړه دی داغه د ښه عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم تایید کړي دا کار خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت چې کوي خو محبت خو مؤمن نو مسلمان شوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پوښتنه خوا کې وسره کې ناستو سر سره او وته اوې چې کلمه وایا مسلمان شه نو هغه لک داسې خپل پلار وسره ولاړو يهودي او پلار هغه ته وکتل چې غني پلار می اجازه راکړي او کنه نو بعضی کتابونه لیکلي دي چې یو ظلم پلار سکوت اختیار کو برایم بیمس خاموشي اختیار کا په دریم ځلې وته و چې
او بعضې په ډومبي ځل ویلی چې پلار ورته وایي اطع ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم، د ابوالقاسم خبره ومنه. یهودو به نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ابوالقاسم وی، نوم به ورته نه اغوښت. د قاسم پلار او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نارینه اولاد وخه څلورې لوڼاوې مبارکې او څلورې زامنو، بعضې وایي دریو، بعضې وایي څلورو، د یو نوم پکې قاسم و. نو د هغه په نوم باندې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کنیت دا پرېوتی و ابوالقاسم، د قاسم پلار. یهودو چې به کله آواز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کولو نو دا به وی یا ابوالقاسم. نو دی یهودي پلار د خپل زوی ته وی اطع ابوالقاسم. ابوالقاسم چې ته کومه خبره کوي نو دی اومنه. نو هغه فورا کلمه ووی، کلمه ووی او د هغې نه لږ وخت پس بیا سړی وفات شو. ځن کدن په شورو شو، ساه وتلې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحال شو او یې فرمایل چې شکر دی الحمدلله چې الله جل جلاله زما په وجه یو کس د اور نه محفوظ کو. دا یې د هغه د هغې عمل نیک قدر کول. نو د نیک عمل د چا د ښه کار حوصله افزایي کول په کار دی چې دا کار یې ښه دی، خو د هغې په وجه ورته مغفرت دعا نشي کول، د هغې په وجه ورسره مسلمان تعلق نشي قایمولی، د هغې په وجه ورسره دوستي او محبت نشي جوړولی. قرآن کریم کې الله جل شانه ځای په ځای فرمایي چې کافر ګورې ستاسو اولیاء نه دي. نو عرض مې دا کولو چې سلام دا دعا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله جل جلاله چې کله حضرت آدم علیه السلام پیدا کو نو د آدم علیه السلام پیدایش سره متصل یې بیا ورته وفرمایل مسجود ملایکه وګرځولو، بیا ورته وفرمایل دو کلاړ شه هلته فرښتې ناستي او هغې ته داسې ووایه السلام علیکم. نو حضرت آدم علیه السلام لاړو السلام علیکم ووی، فرښتو ورته په جواب کې وعلیکم السلام ووی. نو بیا چې کله راغله نو الله پاک وفرمایل چې هذه تحیتک و تحیت ذریتک، اے آدم دا ستا سلام دی او ستا د ذریت او د اولاد سلام. د جوړولو نه پس فورا الله جل جلاله دا سلام په باره کې فرمایي. تاسو اندازه ولګوئ چې سلام څومره قیمتي شی دی. نن سبا په مسلمانانو کې په زړونو کې نفور، بغض، کینه، حسد، د یو بل نه چې کوم دی نو کرکه او نفرت کول، بوږنېدل، چېر دا سړی څه دی، د هغې یو بنیادي وجه هم دا ده چې په معاشره کې سلام نشته. او د دې په ځای باندې نور الفاظ شته دی په مخه دی خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا، اپنی حفاظت کرنا، دا څیزونه خو شته او دې سره سره بیا د نورو قومونو پیښې دا هم شته، لیکن سلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه چې کله د سلام په باره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه واورېدل نو کتابونو کې راځي چې دلته مثلا د دوو صحابو ملاقات شو، سلام یې واچولو په یو بل، یو په هغه د دیوال نه په هغه طرف لاړو، بل په دې طرف لاړو، هلته بیا ملو شول نو بیا به وی السلام علیکم. دومره لږ وخت پس به په یو بل سلام اچول. چې چاته به شجر او ونه په منځ کې حایل شوه نو بیا به په یو بل باندې سلام اچول. نو سلام په کثرت سره اچول پکار دی. چې کله کافر دی بېدینه دی په هغه باندې به سلام نه اچي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځکه جبریل علیه السلام ړومبی فرمایي چې دا یوسف علیه السلام دی په ده باندې سلام واچو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سلام واچو او هغه جواب ورکړو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما یوسف وکتو نو لقد اوتی شطر الحسن، هغه ته د ښایست یو لویه برخه ورکړی شي. یوسف علیه السلام حسن مشهور دی، په سورې یوسف کې هم د هغې تذکره ده. نو الله جل شانو په هماغه ښایست کې الله پاک ورسره ملاقات و. څلورم اسمان ته روان شو. د هغې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسمان ته ورسېد، جبریل علیه السلام دروازه وټکوله او هماغسې سوال جواب وشو. او څلورم اسمان دروازه خلاصه شوه، دننه مونږ لاړو. ادریس علیه السلام سره ملاقات وشو. ادریس علیه السلام د حضرت نوح علیه السلام نه مخکې تیر شوی او د آدم علیه السلام زمانې ته نږدې تیر شوی او ادریس علیه السلام هغه اول کس دی چې دا خط چې تاسو لیکئ نو خط د ادریس علیه السلام د زمانې نه ایجاد شوی دی. دې نه مخکې خط و کتابت نو، دومره مخکې نه ایجاد شوی دی خط. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به بادشاهانو ته چې دعوت استولو د دین اسلام نو خطونه به یې لیکل او بیا به صحابي ته هغه خط ورکو. د فارس بادشاه کسرا ته خط استولی دی
او د روم بادشاہ قیصر ته خط استولې دی او د حبشې بادشاہ نجاشي ته خط استولې دی. مختلف اطراف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطونه استولي. خط الله جل جلاله یو لوی نعمت د انسان لپاره پیدا کړی دی. په دې باندې ډېر کارونه او معاملات کی. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اللہ وہ ذات ہے الذي علم بالقلم جس نے سکھایا قلم کے ساتھ. تاسو ګورئ څومره د دین کتابونه چې دي نن سبا لیک د خط په شکل کې موجود. حضرت امام بخاری رحمه الله وفات شوه دی په 256 هجری کې 256 او نن سبا چلیږي 1439 هجری 1439 هجری او په 256 هجری کې وفات شوه دی. تقریبا 1200 کال د امام بخاری رحمه الله وشل کتاب اوسم شته او په هر مدرسه کې ویل کی. او ماغه کتاب د جو امام بخاری رحمه الله لیکلی دا د صبرکات د قلم د خط چې الله جل شانه پیدا کړ. مونږ چې ماشومان په ابتدا کې قران پاک وایو نو بناظری سره وایو نو ناظری سره په کاغذ باندې قران کریم د الله کلام لیکل شوی دی نو ځکه وایو. بیا رسل چې کوم دینو بعضی مسلمانانو بچو ته الله جل جلاله توفیق ورکړي په ماشوموالي کې یا په لوی عمر کې قران پاک حفظ کړي او ول خو په لیک کې موجود دی. نو بهرحال ادریس علیه السلام هغه پیغمبر دی چې خط داغه نه شروع شوی. داغه سره په څلورم اسمان کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات شو. جبرئیل علیه السلام تعارف کو ودا ادریس دی او په د باندې سلام واچو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سلام واچو. ادریس علیه السلام جواب ورکو وعليك مرحبا بالابن بالاخ الصالح والنبي الصالح. مرحبا دی بی اخ صالح و نبی صالح. آلتن روان شو بیا پنځم اسمان ته دغه خبره اترې شو دن نشل باغې کې هارون علیه السلام سره ملاقات شو. هارون علیه السلام د حضرت موسی علیه السلام رور دی. فرشتہ کې رور دی او پیغمبر دی د الله جل جلاله. اول نبوت او پیغمبري حضرت موسی علیہ السلام ته الله پاک ورک او بیا الله جل جلاله هارون علیہ السلام ته ورک او دا دواړه معاون هارون علیہ السلام معاون او د موسی علیہ السلام او دواړه د فرعون دربار ته لاړل. فرعون هغه ظالم جابرو چې مختلف عذابونه به خلکو ته ورکول. دا دواړه پیغمبران تنو تنها لاړ او ته الله جل شانه فرمایل چې فرعون ته لاړ شي وقول له قولا لینا او نرم او پوس انداز سره ود دعوت ورکړي. نو فرعون ته دعوت ورکړ دی هارون علیہ السلام وسره. هارون علیہ السلام سره ملاقات شو. دغه سي سلام او جواب د هارون علیہ السلام سره وشو. پس دا غینا بیا شپږم اسمان ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مونږ ته لاړو په ماغه طریقې سره اسمان دروازه خلاص شو. مونږ دن نشو. هغه کې موسی علیہ السلام سره ملاقات شو. موسی علیہ السلام د بنی اسرائیل هغه پیغمبر دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت نه پس چې د کوم پیغمبر امت ډیر زیات دی نو هغه موسی علیہ السلام. نور انبیاء کرام دا غي امتونه دمرنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بعض پیغمبرانو ته دا غي منون کې اوسو کسان بعض سره دو کسان بعض سره څوک نو داسې پیغمبرانو تیر شوي او دا ډیروالی هغه وخت کې خي چې کله عملم درست وي عقیدم درست وي سوچم برابر وي. دا اثر ډیروالی چې کوم دی اثر ډیروالی دا خشینه دی په ډیروالی باندې څه نه کي. که یو کس وایي چې ما سره زما پاره ډیره ده زما کسان ډیر دي نو دا ډیروالی دا د کار شی نه دی. اصل صفات دي اصل کردار دی اصل اعمال دي. نن سبا ډیرونه تپوس کوي انتخابات را روان دي. زمون په دې ملک جمهوریت دی. جمهور کثرت ته په عربی کې ویل کېږي. بیا د اردو ټکي ته جوړ شوی جمهوریت یعنی کثرت تعداد. د دې مطلب دا دی چې ډیر خلک چوچا څوک بادشاہ جوړ کو نو هغه بادشاہ دی. نو کله ډیر خلک ټول شودگان وي نو هغه بادشاہ چې جوړ کو نو هغه بادشاہ ټیک دی. د جمهوریت دا مطلب دی. حالانکه د بادشاہ جوړېدو طریقه دا ده چې جماعتونو د محلو په سطح باندې او خيار کسان جمع شي
بیا دغه خيار کسان انتخاب د یو خيار کسو کی بیا هغه چې کوم دینو انتخاب په دې ملک بیا د یو کسو خيارو کی دا د مسلمانانو بادشاہي دې لپاره بیا په آخر کې شورا وي او خيار کس کې دوه سيزونه ضروری دي یاد ساتئ دوه سيزونه یو علیم وي او یو امین وي دا دواړه کسان چې تاسو چاته ووټ ورکوي بعضې ملګرو ما ته وایي چې د ووټ په باره کې ډېر خلک تپوس کوي نو زه دا دوه سیزونه پیژنم زه نور نه پیژنم چې فلانکي ته ورکوي فلانکي ته ورکوي فلانکي ته ورکوي چې کوم چا کې دوه صفات موجود وي یو علیم وي او یو امین وي قرآن کریم کې دا دوه صفات ځای په ځای ذکر دي یوسف علیه السلام چې کله وکتل چې مصر ته کله رالو او وی کتل چې دا خلق لګیا دی او دا خزانه ټوله دا بادشاہ داسې دی او دا خزانه به ټوله ضایع کړي او دې په طریقه باندې نه پوهېږي نو وی فرمایل اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم آپ مجھے زمین کے خزائن پر اس مصر کے خزائن پر داروغہ بنائیے اس لیے کہ میں حفیظ اور علیم ہوں حفیظ معنی امین امانت دار او علیم معنی جاننے والا قابل و لائق یوسف علیہ السلام جوړ کو چې جوړو کې تاسو سورۃ یوسف د علماو نو ووري چې بیا یوسف علیہ السلام په ټول علاقو کې قحط راغی په علاقو کې قحط راغی او یوسف علیہ السلام چې کوم نو حفیظ او علیم نو خلکو ته وی چې په دې قوانینو باندې عمل وکړي غلا کوي شابه نو پزمکو کې غلا کړله او دا انبار کوي او دا غوبلوي ما په ګډیو کې سپرونه جوړوي دغه ځکه چې دانه رو باسي نو دی باندې ګونې لګي او چې کله دا په ګډۍ کې په بوسو کې او په بمبل کې بند وي نو دا بیا خرابېږي نه بیا د پاسه پوسته خپل شته بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو قحط شروع شو نو دا غله دلته انبار وه نو د ملکونو غیر چاپېر خلک به راتلل او د مصر نه غله وړه او یوسف علیه السلام اصول مقرر کړي چې یو کس ته به د یو بار نه سیوا نه ورکوم ځکه چې ټولو ته ورسي نو پیسې کې دی خلک د لوږې نه بیا بچ شو دا هغه ځای کې سړی په خپله مراتلی شي چې کوم ځای کې پوهېږي چې د مسلمانانو سرمایه او د هغوی دین د هغوی ایمان د هغوی مال و دولت د هغوی جیداد او د هغوی خاورې ته خطره ده چې داسې سړی راشي چې هغه امین وي او علیم دا دواړه صفات وي امین امانتدار ته وایي داسې امانتدار وي چې هغه د رعایا او د قوم د یو بالپن قلم بغیر تپوسه استعمالی نه اوچتی دا د امت لیدلی دي داسې بادشاهان عمر بن العزیز رحمه الله څخه یو کس راغی او هغه لګیا دی د قوم کار کوي لیکلی کول عمر بن العزیز رحمه الله دا د خلفای راشدینو نه پس تېر شوی ډیوه ورته بلېده هغه زمانه کې ډیوه نن سبا خو مونږ شپېلي وهو چې څه شته دی نه څه نشته دی دا پکې چې زمونږ د پاسه غري نو د روم بادشاه قیصر روم چې دومره لوی نوم و هغه ته به ببوزې والی کېدو ببوزې به ورته وایه زمونږ په دې ملک کې د انګریزانو په دور حکومت کې ما ته والد صاحب خبرې کولې اوس چې په کمره کې به چت سره چې کوم دی نو لرګي سره کپړه تړلې وه او پړی به یې راښکلو نو چې زیات به څوک مالدار نو ورسره به یې بله کمره وه کوټګۍ په هغې کې به هغه پړی تللی او هغه سړي ته به یې تنخوا ورکوله نو زمونږ د کلي یو سړی والد صاحب مې راته وی په نوښار کې یو انګریز افسر سره نوکر نو اتانې میاشتې ورکوله اتانې میاشت د یو میاشتې اتانیز ورکولو هغه به ورته پکې راښکلو دا پکې نو تاسو خو به باچایانو پلاران یې پکې در باندې د پاسه چلیږي او په پکې زمونږ سود نه کیږي کور کې ایسې نشته ګرمي مې کیږي دغه وخت زمونږ په مشرانو باندې تېر شوی دی چې پهاړ کې به په کوټه کې دننه وخت تېرولو کوټه به دننه یخه وه هاړ دننه او په شکال به ونه او چې په شکال به شه نو بیا به بهر کټه چولی او سوري ته ځان ته به ببوزې ووله یا به یخه وه ژوند به تېرېدو روژې به هغوی نه وې مونځونه به هغوی کول د دنیا ټول روزګار به یې کول نو عرض مې دا کولو کوم ځای ته خبره لاړه چې قیصر روم هغه ته به ببوزې والی کې هغه به وي داسې ببوزې د بل چا نشته نو بهرحال خبره کوم ځای حفیظ او علیم چې کله یو سړي کې دا دوه صفات وي دا سړی خپل قائد جوړ کړه دته وټ ورکه خیر دی که د جمهوریت په لار لولي نه امین وي چې امانتدار وي د قوم یو تیلی دی بې ځایه نه صرف کوي یو خسڼی بې ځایه نه ته وګوره په نظر واچوه په دې ټولو لیډرانو باندې چې په دې کې کوم یو سړی امین دی که نسبتاً د نورو په مقابله کې یو کس امین وي نو هغه ته بیا ورکړه د نورو په مقابله کې هغه ته ورکولی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو غزوه کې
په یو جنگ کې واپس راتلو نو یو غلام به چا ورکړو پیغمبر علیه السلام ته چې هغه به ورته کجاوه برابروله په غزوه کې په سفر کې چاته نه غشی رالو هغه پې ولګېدو مړ شو نو چا ووایي چې جنت ته داخل شو ځکه چې غیبي غشی رالو هغې باندې مړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه دی به په هغه صادر کې په جهنم کې په اور کې راښکې شي چې کوم صادر د مال غنیمت نه بغیر اجازت اغوسته یو صادر یې اغوسته یو صادر او رسول الله صلی الله علیه وسلم او دی فرمایل په جهنم کې به راښکې شي د هغې صادر په وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو غزوه کې وفرمایل چې چا سره مال دی نو هغه راړئ نو خلکو مال را جمع کړو ځکه چې مال غنیمت دا اصول دي چې هغه به تقسیم کې په 5 برخو کې بیا به خمس 1/5 پنځمه برخه دا بیت المال کې جمع کې 4 اخماس 4/5 دا به په غازیانو کې جمع تقسیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کو چې چا سره مال غنیمت ته ټول راړي دي ډیری باندې واچ خلکو راړو مال چې کله مال تقسیم کو دا غینه پس یو سړی رالو هغه وې چې یا رسول الله ما دا پړې غشته بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل اوخ سره ناس ته داسې او د اوخ د پشم وخته د اوخ نډیر په اسانه لري کیږي دا داسې اوشو کول او یې فرمایل چې دومره د اوخ دا وخته چې څومره دي کدا چا بغیر اجازه اغشتي نو دا په ورځ د قیامت راړي یو سړی راغلو هغه وایي چې ما سره دا پړې دی دا پړې دا ټوټه ده ما اغشتو یا رسول الله دا مې راړه دغه وخت کې مال تقسیم شوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا یو سوس دا به په ورځ د قیامت راړي د الله جل شانه عدالت به هلته به تاسو حساب کتاب کیږي او وای نه غشتو ځکه چې مال تقسیم شوی نو دا پړې به چاته ورکوي ځکه چې په دې کې خو د هر یو لښکر کې چې څومره غازیان دي د هغې ټولو په دې کې برخه ده او یو پړې چې په هغې تقسیمې نو په هغې کې خو ویښته هم نه رسېږي او چې کله د تقسیم نه مخکې راوړی وي نو بیا به دا چاته رسېدلی او د چا په کار روان شوی نو عرض مې دا کولو چې امانتداري بعضې سړی د جومات مشر شي د جومات فنډ په هغې کې امانتداري نه بعضې سړی د مدرسې مشر شي د مدرسې فنډ په هغې کې امین غلط استعمال د هغې بې برکتي هغه لیدی شي نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې د 3 کسانو ته مشر جوړ شوي تا نه به الله جل شانه تپوس کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به جنگونه کېدل مسلمانان به شهیدان کېدل یتیمان به پاتې کېدل قرآن کریم کې دا آیت نازل شو الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا څوک چې د یتیم مال خوري نو دی په خېټه کې اور اچوي او دی به جهنم ته ځي ځکه چې یتیم باسپورس نشي کولی د خپل مال هغه خو پلار مړ دی او یتیم وایي هغه ته چې هغه نابالغه ماشوم نو یو شی امانتداري ده چې کوم ستا مشر امین دی هغه ته ووټ ورک دویم علیم پوها دی علیم کې 2 څیزونه شامل دي د دنیا باندې پوها او په دین باندې پوها حقیقت کې د دین پوها ته نه مراد ده چې کوم سړی د دین پوهي د دنیا هم پوهي چې کوم سړی په دین باندې پوهي دی نو دی به د مور او پلار حق سم ادا کوي که نه ادا کوي نو دنه به ډبل تپوسونه کېږي یو دا چې علم د زده کړو په هغې د عمل نه کړو او دویم دا چې د مور پلار حق دی ادا نه چې کوم سړی په مسله باندې پوه دی دی به د ښځې حق سم ادا کوي چې کومه ښځه په دین باندې پوه ده دی به د خاوند حقوق دا ادا کوي چې کوم سړی په دین باندې پوه دی د دین علم دی ورسره دی به د ګاونډي حقوق ادا کوي دی به ضرور کله کله مونږ ناجایز ته جایز وایو جایز ته ناجایز وایو نو چې کوم سړی عالم وي نو تاسو وګورئ چې کوم سړی ستاسو په دې لیډرانو کې چې انتخاباتو ته ودرېږي هغه عالم دی پوه بلکې داسې ډېرو نه واورېدل چې د هغه د خولې نه داسې خبر روزي چې ایمان یې په دا ولګي لیکن د هغه پارټي هغه ورپسې متصل چې کوم نه بیا هم لګوي زنده باد زنده باد زنده باد نو چې کله یو سړی کفریه خبره د خولې نه راوباسي بل وایي زنده باد نو په هغې کفر کې ورسره دی هم شامل شو بس دا 2 صفات دي دا ګورئ چې په چا کې وي نو هغه ته تاسو خپل ووټ ورکولی شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات په 8 آسمان کې د چا سره شو د موسی علیه السلام سره موسی علیه السلام خبره دې ځای نه روانه شو چې ټولو کې زیات امت کثیر تعداد سره د موسی علیه السلام چې ایمان وي د الله جل شانه سره تعلق وي کثرت مفید دی
او چې ایمان نوي نو د زرګونو د شمیر او تعداد نه هغه 15 کسان خدي چې باغې کې ایمان وي. نو زما والد صاحب سره یو تربور مو هغه سره خپل وړو لا تربور تن په عمر کې کشر والد صاحب نو هغه به کله وټونو ته ودرېدو نو تربور مې وته په شور یو وسره نو وته وای چې ما پسې خلک روان دي ته ما ته وای چې فلان کې ډینګ ما پسې خلک روان دي نو پلان مې وته وای خلک خو خر پسې مروان خلک خو خر پسې مروان دا ټیک ته چې خر مخ کې به باندې بورا چولې شي سړی اور پسې روان وي چې هغه دې فلان شي د خلکو په چا پسې د لونه دغه په حق پرستی نه معلومیږي چې د په حق ته د درسته سوچ کو الله جل شانه عقل درکړې دې سرسترګي درکړې دي الله پاک بتانه په ورځ د قیامت تپوس کوي چې ته چا پسې روان وې دا سړی څنګه به هر حال وټ استعمال کې خدا دوت صفات ګوري په دې طریقه باندې. نو حضرت موسی علیہ السلام پشپغم آسمان کې ملاقات شو بیا دا غینه پس سلام او جواب شو بر لاړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اوم آسمان ته انت دروازه خلاص شو ابراهیم علیہ السلام سره ملاقات شو ابراهیم علیہ السلام ما ته جبرئیل وی چې دا ستا پلار ابراهیم علیہ السلام دی ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رشتہ چا سره لګي ابراهیم علیہ السلام سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د آبا او اجداد رشتہ اسماعیل علیہ السلام سره لګي او اسماعیل علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام زوی دی په منځ کې واسطه نشته صلبي زوی نو ابراهیم علیہ السلام یې نکشو نو ته یو فرمایل چې دا ستا پلار ابراهیم علیہ السلام دی په سلام واچو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما په سلام واچولو ابراهیم علیہ السلام هم داسې جواب راکړ لکه څنګه چې آدم علیہ السلام راکړل مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح مرحبا دی وی نیک بچی ته او نیک پیغمبر ته صالح. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا غزه کې بیت المعمور مولد ما ته جبرئیل علیہ السلام وی چې دا بیت المعمور دی او دا د فرښتو قبله ده د فرښتو قبله ده او بیت المعمور دا په اوم آسمان د پاسه دی او دا د بیت الله شریف د پاسه دی نیغ دا سوی چې علما د دې هیئت چې بیانې نو وایي که چېرې بیت المعمور د بره نه راپروزي او نیغ راځي نو د بیت الله په چت به راشي داسې پې د پاسه واقع دی. دغه وجه ده چې زمونږ علما چې کله جاز راووتو نو پریشان هم چې جاز کې یو سړی مونځ کوي نو مونځ کېږي که نه نو چا به وایي چې خانه کعبه خو لاندې ده دی خو پورته دی نو مونځ به کېږي که به نه کېږي چا وایي چې ځمکه دې دپاره ضروري ده. اوس نن سبا علما کرام وایي چې جاز کې سړی مونځ کېږي مونځ کوي نو کېږي ځکه چې اصل جهت چې کوم دی نو د خانه کعبې دیوال ته نه دی بلکې د خانه کعبې هغه ځای ته دی فضا ته دی چې دا د لاندې د ځمکې نه واخله تر چرته پورې ده بره اسمانونو پورې نو چې چرته د بیت الله هغه محاذات تا ته په فضا کې راشي ته په جاز کې نو هغه ځای کې ته هغې طرف ته مخ کو موس کو نو دا د فرښتو قبله د بیت المعمور او بیت الله دا د انس و جن قبله ده په ځمکه کې چې دلته څوک عبادت کوي. ابراهیم علیہ السلام بیت المعمور ته ډډه والی وه او حضرت جبرئیل علیہ السلام تعارف وکړو چې دا بیت المعمور دی او دې کې چې کله نه زه الله جل شانه پیدا کړم او زه ګورم نو 70,000 فرښتې روزانه د بیت المعمور ته داخلي نو جبرئیل علیہ السلام کله نه الله جل شانه پیدا کړی دی او جبرئیل علیہ السلام شته دی خدا هم مخلوق ته په هغه هم فنا راځي لیکن دومره طویل زمانه تیره شو روزانه اویا زره فرښتې په بیت المعمور کې داخليږي نو دې ځای نه تاسو اندازه ولګوئ چې د فرښتو تعداد څومره دی. دا الله جل شانه یو پاکیزه مخلوق پیدا کړی دی فرښتې لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون دی دا الله جل جلاله نافرمانی نه کوي او چې الله پاک امر کوي نو هغه کوي دی کې د عصیان او د نافرمانی ماده نشته هغه پکې شته دی خلاف کار کول نشي د الله د حکم خلاف ورزي نو دغه فرښتې او یا زر روزانه دنه کیږي او بهر ته ببل طرف وزي بیا نور یو یا زر دنه کیږي او تر اوسه پورې چې کومې فرښتې اول نه نوتي دي د هغې بیا نمبر نه دی راغلی. نو بهرحال دې نه پس انشاءالله هغه بیا بیانېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سفر په یو شپه کې شوی دی
او بیا شپه په شپه الله جل شانه واپس قضیه تر رسول دی واخر دعوانا